وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و دی مجلس حاضرین مسلمانان رو وہ بیمار میں خبر نشم کول بیان لا تقران مولا مولانا ظہور الحق سے والدے جنازی لرالم دعا غبیا مولانا حافظ فیض الامین سے براتا جنازہ کیوں چھو 2 منٹ ما صلی اللہ علیہ وسلم محترم دو خبریں وستا سمخ کے آس یو دانے چھے دا مولانا حافظ فیض الامین سے دا والدہ را خوش قسمت آؤ ما دے بیٹک کڑے راگلی دا دی والد محترم حضرت مولانا حاجی عبدالمالک سے رحمت اللہ علیہ ما سره ډېره بې پناه مینه وه او کله به ما ته وایي چې زه چې نن به کشه کړپه کوم دا د هغې اصطلاح وه کشه کړپه به کوم ما به رانه مخکې راغی نو هغه به بیا په خپله په دې کور کې یو کړۍ تیار کړه لکه شوبه کې چې څنګه د غوښې یا د چرګانو تیارېږي کړۍ به یې غونډ راوړو او موږ ته به یې مخکې کېښوده د هغه محبت او دا دارالعلوم اسلامیه جامع اسلامیه ډېر خدمت کړی بې لوسه او ډېر ښه ژوند دی الحمدلله تېر کړی دی او دقسې د هغې اهلیه محترمې د مولانا حافظ فیض الامین صاحب والدې محترم ما اوس هم په جنازه کې ووایي چې خوش قسمته زنانه هغې چې یو خاوند یې نیک صالح عالم یې د هغه خدمت وکړي او بچی داغه خدمت وکړي چې بچی عالم وي. خواجه معین الدین رحمت الله علیه دا چې کوم اجمیر شریف کې دفن دی دا ډېر لوی سړی تېر شوی ډېر لوی سړی نو دې ځای نه پخوا هندوپاک چې یو ځای خلک اجمیر شریف ته دې ځای نه تلل نو یو ځل د مشرقي بنګلادیش په سفر تللی و چې واپس راغی نو مور یې بوډۍ وه مور یې زور کو چاپي کوله په دې خپو نو مور ورته وایي معین الدین بچی ډېر خوشحاله نه ما ورته وایي مور یې ولې به نه یم خوشحاله وی په دې موجوده سفر کې زه ډېر کامیاب راغلم وی الله پاک زما په لاس باندې په دې موجوده سفر کې د مشرقي چې کوم انډیا او بنگلادیش هغه زمانه کې خو یو زما په لاس باندې الله پاک یو دی کې او یاد ورو بل دی کې ولا کړل 2 تاریخ ولا ک کافران خدای مسلمانان او یا لک بدعمل مسلمانانو ما سره بیعت په خدای دې کام کړل نو زه خوشاله نه نو مور ورته وایي معین الدین بچی دی کې ستا څه کمال دی نو زما کمال ما خو ډېر هوښیار و عالم و صوفي و نیک سړی و لوی عالم او تی مور نن وخندل وی نن براته دا وی چې ستا پکې څه کمال دی شپې مارونه کړې سفر ما وکړې منډې ما ووهلې پیاده زو ګرځېدم مریدانو شاګردانو زما ما ته خلک را جمع کړل
نو ته وایې زما کمال دی نن به مې په دې پوهه کې دا ستا څه کمال دی مور ورته معین الدین بچي درې خبرې وویل وی تا نه چې دا کومه ملغلره جوړه ده او نن د خلک بیانونو له غواړي او ستا بیان ته کښېني او ستا خبرې له توجه ورکوي او تا نه کوم عالم او کوم نیک سړی نه جوړ دی او خلک د محبت عقیدت ساتي دا زما د تربیت برکت دی که ما ستا تربیت نه وی کړې تا نه دا ملغلره نه جوړېده ته لا ماشوم وی چې زه به بورقه په سر تا پسې په کوڅو کې ګرځېدم چې خدایه زما بچې لوپل بشي ما ته لوبو ته ماشومانو سره نه پرېښي تا به ژړل چې د لوبې کوم مینا ما به قرآن ته کښېنولې ما به تسبیح په لاس کې درکړې ما به ورته ذکر ښاو او ما به مدرسې ته ته بوتلې ته به تښتېدې پټېدې ما به بورقه په سر تا سره منډې والې علم مې در باندې وکړ او کوڅو کې تا سره زه بورقه په سر ګرځېدلی یم چې ته به لیټ شې زه به ورپسې په کوڅو کې ګرځېدم چې خدایه زما بچې لوپرانو مجلس ته لاړ نه شي یا الله زما بچې لوپر نه شي چې خدای دې عالم جوړ کړي او بیا چې عالم دنه جوړ شو نیکانو سره مې کښېنولې چې د هغې صحبت حاصل کړي چې نوره تقوا درته هم میلاو شي نو که دا خواري ما نه وې کړې ته خو پلار مړو تا به نن په فوټپاتونو سوال کوو تا به نن چېرته سبزیانې خرڅولې ګاډۍ به دې چلولې په هغې به دې سیدونه خرڅول میوې او سبزیانې به دې خرڅولې دا چې نن کومه ملغلره تا نه جوړه ده دا زما د محنت د الله فضل دی خو زما د محنت او د منډو تړو برکت دی ټیک ویم که غلطه ته مورې بلکل ټیک واقعي زموږ وروڼو پورې دا یو خبره کوم پلار خو سهار وختي د کوره وځي ماسخوتن راشي څوک سکول ته ډیوټی له ځي څوک کالج ته ځي څوک سبزي خرڅوي څوک دکان ته ځي څوک زمیندارۍ له ځي خو چې راشي ستړی ستومانه یا د بچي نه نه خبر د بچي ټوله ذمهداري په کور کې د مور په سر مور یې سهار وختي پاڅوي جامې وربدلوي مور یې سکول ته لېږي چې بروانې کوي مور یې سمی کوي پلار ته ولوي نن دې بچي روانې کړی دی نو چې بهترینه مور یې د بچي نه ملغلره جوړه شي او چې ګنده مور یې بدعمله مور یې بېلمازه مور یې نو بچي نه لوپر او ډاکو جوړېږي چل ټول په مور کې دی مور بچی د مور د هغې د بچي دپاره لومبۍ مدرسه ده دلته دې لاول زده کړه کوي هغې نه پس بیا سکول ته او مدرسې ته ځي د ماشوم مثال د کلالۍ خټې دی که ته دې منګۍ جوړی او که ته دې کوزه جوړی خو یو ځل چې دې کوزه جوړه شو او پوخ شو نو بیا دې سر نه جوړېږي دقرنګې د دې ماشوم نه ماشوموالي کې چې ته څه جوړی نو هغه به دې جوړېږي او چې دې کله لوی شو پوخ شو اسم بیا نشي بدلولی نو دا زما تربیت او برکت و چې دا ملغلره ته الله جوړ کړه منې که نه ویاو وی دویمه دا چې بچې ته د الله د رضا لپاره وځې نو زه دغه مصلې ته وخېږم او لاس مې خدای ته اوچت کړي چې یا الله زما بچې ستا د دین دپاره ووت یا الله د ده په لاس خو کافران مسلمانان کړي او بدعمله پې الله نیکان کړي او حضور پاک مبارک فرمایي چې د څو دعاګانې دي چې هغه خدای قبلوي نه رد کوي یو دعا د مور او پلار د بچي دپاره په شیشه غایمانه ده کې اخلاص وي هغې پورې زه په مصله ناست یم تر څو چې ته نه راغلې زما لپې لپې دواګانې درپسې دي د هغې برکت ته چې خدای تا په لاس مسلمانان نیکان کوي او کافران مسلمانوي او درېیمه مې موره بچې وی ته ماشوم یو زما په غېږ کې تا پیښ خوړل ما د دې ورځې دپاره چې دا نن ته پې فخر کې او خوشحاله ما محنت کړی دی په ما داسې وخت نه دی تېر شوی چې تاله ما بېودسه حال کې پی درکړي ما به اودسو کړه ته به مې سینې ته واچولې او خلک بچي ته ټپی او اللهو ورته کوي د هرې ژبې خپل خاص پنجابیان او بل او بل او بل هغه خپل مخصوص الفاظ وایي او په هغې یې وده کوي او ما ته د الله په قرآن په سوره یاسین او په صورت مزمل او په سوره ملک وده کړی او پاسولې دا حقیقت دی زما د نیکې مور بچي نیکان شي د بدې مور بچي بدان شي تربیت د مور په لاس کې نو د مولانا حافظ فیض الامین صاحب والده ډېره خوش قسمته
خدای پاک من حافظ بچے ور عالم بچے ور دلته چې څومره د قرآن خدمت دی کوي د هغې برابر کا حصہ ہے اس میں برابر کا حصہ دا د رسول الله مبارک وینا ده ولد صالح يدعو له حدیث کې ثابت دی مشهور حدیث دی چې دعاګانې کوي خو قبلېږي ځکه خو پیغمبر مبارک فرمایي او ډېر نیک بنیاد و ډېر د دې وفات ته څو ورځې مخکې ما ته پته نه وه بیا راته دوی وویل مونږ کله په لار راتلنو را دننه شوي خو زمونږ کور څوک وونه نو دا نیکان دي دا مولانا عبدالله صاحب مور شو نیکه ښځه دا زمونږ د هغې دي دا مټې مولي صاحب کور والا وفات شوي عنایت الرحمن صاحب دی والده الله دې مغفرت وکړي زه نه یم راغلی یو ډم زه اوس یو بوټی دا 100 12 ورځې چې لږ طبیعت مې برابر شو ډاکټر وایي په ګاډي سفر به نه کوې اوس هم د ډاکټر اجازت ماته نشته خو یو بوټی مې طبیعت ښه دی نو ډاکټر ووتل مې دا 4 میاشتې د جمعې مانځل هم نه یم جنازو هم نه یم راتللی دلته ډېر نږدې نږدې خلک وفات شوي دي خو زه نه یم راغلی مونږ زه ډېر خوشحاله یم دلته کې دا درس شروع دی مدرسه مظهر العلوم غالبا که نه ماشومانو نن پکې دستاربندي ده ګوره څونه ښه خبره ده هغه خپل مړي یادوي په کومه طریقه دوی په کومه یادوي دا د ختمونه مولانا صاحب هم کې بیان وکړو نور علماء هم بیانونه کړي نو زه خو خبرې ما نن ډېرې نه کېږي دا ژبه مې موچه ده او طبیعت مې سر مې چکر وایي نو اوس په دې خبرو به زه اکتفا کوم